السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. بیا د یو داسې کیس سره چې ډیر زیات کامن دی په زموږ په سوسایټي کې، زموږ په فیلډ کې، په سارو کې، او خلک هم ډیر زیات ډیمانډ کوي چې دا ډیر زیات کرونیک کیس دی او نه ټیک کېږي. واقعي دا یو وایرل انفیکشن دی، دې ته پیپیلومایټس وایي، په پښتو کې دې ته زخې وایي، څوک ورته میخونه وایي، څوک ورته واټس په انګلیش کې وایي. د دې علاج به نن مونږه په یو بله طریقه تاسو ته ښایو چې هغې ته وایي آټو ایمیونایزیشن. آټو ایمیونایزیشن دې ته ویلی شي چې د دې څاروي وینه د رګ نه واخلو، 20 ml وینه به مونږ واخلو او هغه به مونږ انجکټ کوو. څنګه هغه هم تاسو ته ښایو. وینه اخلو څنګه، دا وګورئ، مونږ د رګ نه وینه اخلو. یاد ساتئ دا طریقې ګورئ د پروفیشنل ویټنریین دپاره دي، په کور کې به دا طریقې نه اپلای کوئ، نه دا د کویکس دپاره دي، نه د فارمرانو دپاره دي دا طریقې. په سټیرایل او ډسپوزیبل سیرنج باندې به وینه واخلو، بیا به د هغې نه 10 ml په یو سایډ باندې انجکټ کوو، کم بټک ایریا چې ده انټرامسکولر، او دغه شانتي په بل سایډ باندې کم بټک ایریا چې ده، یعنې د کوم د کوناټو طرف چې دي، په دې باندې به انجکټ کوو. د دې سره آیورمیکټین به په دې ریشو باندې لګوو.